آرام شتا بے آرامی با سر خامخائی، اطمینان شتا بے اطمینانی با سر خامخاوی. بیا دنیا داسی خوشحالی، داسی اطمینان، داسی راحت چی نمگڑی خوشحالی، نمگڑی اطمینان، نمگڑی راحت سے بیا تدا حاصلے اور ابد الآباد والا ہمیشہ ہمیشہ خوشحالی، ابد الآباد والا ہمیشہ ہمیشہ والا اطمینان، ابد الآباد والا ہمیشہ ہمیشہ والا سکون، ابد الآباد والا ہمیشہ ہمیشہ دفار نعمتنا حقا فراموش کے حقا شاعت غرزے داغین صرف نظر کے نا دنیا زندگی دا دا یو سورد زندگی دا که خدا او کبد دا بطیر شی دا دنیا زندگی تا ترجیح مور کوا دا دنیا دا زندگی محبت دا زرن اوباتا او دا آخرت سوچ شروع کا، دا آخرت فکر شروع کا، دا آخرت دا پارا تیارے شروع کا. مرگ نرست تا باندے یو بل زندگی را روانہ دا دا حقی زندگی دا پارا سعی اور کوششو کا حقی زندگی کی یا تمام نعمتنا ہمیش ہمیش دا پارا دی، تمام خوشحالی ہمیش ہمیش دا پارا دی، تمام آرام اور راحت ہمیش ہمیش دا پارا دی. حقی نمگڑی خوشحالی، نمگڑی اطمینان اور نمگڑی راحت نہ دے. دا نمگڑی خوشحالی دا قربان کا ہمیشہ ہمیشہ والا خوشحالو باندے. او کتبیام دو کفرے، کتبیام دو کفرے او مقصود تداوی چی ماتا ہمیشہ ہمیشہ والا سکون پا دنیا کی دا دنیا پا حصول باندے ملاو سی نو تو دا دنیا دا حقیقت نبی خبر ہے. کائنات کے اللہ تبارک و تعالی تو دری عالم ادا سے پیدا کری دی کہ یو عالم کی صرف اور صرف خوشحالی دا، صرف اور صرف اطمینان، صرف اور صرف راحت، صرف اور صرف سکون دے پکے. بدغ عالم کی دا بے راحتی، بے اطمینانی، بے سکونی، دا غم او دا درد دویم نشت دے. دغ عالم تا عالم جنت ویلے کی او یو عالم اللہ پا دے کائنات کی حق پیدا کرے دے پکم عالم کے جی صرف او صرف دردنا، صرف او صرف بے چینی، صرف او صرف بے سکونی، صرف او صرف غمون دی او پا دغ عالم کی دا خوشحالی بیم نشت دے. دغ عالم تا عالم جہنم ویلے کی دی. لیکن یو عالم اللہ پا دے کائنات کی حق پیدا کرے دے خوشحالی شتا، غمم پکشتا، سکون شتا، بے سکونیم پکشتا، آرام شتا، بے آرامیم پکشتا، درد شتا، بے دردیم پکشتا دے. دی عالم تا عالمی دنیا ویلے کی گی کستا مقصد دشپی اور رضی محنت کولو سرداوی چی ما تو صرف او صرف دنیا ملاوشی او دنیا کی دی ہمیشہ دا پارا خوشحالی، ہمیشہ دا پارا سکون اور راحت دو مما نو تا دا دنیا دا حقیقت نبی خبر ہے. دا دنیا دا حقیقت نظام خبردار کا ستا دا ارمان پا دنیا کی ہیچ چر پورا کی دلے نشی. تا تا ہمیش ہمیش دا پارا آرام، ہمیش دا پارا سکون، ہمیش دا پارا خوشحالی اور ہمیش دا پارا اطمینان حاصل دلے نشی. ولی دنیا کی صرف اور صرف اطمینان اور سکون خوشحالی حاصل دلے چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کی صرف اور صرف خوشحالی چاہتا ورکولے او دا غم دویم ورطن خودے نو دا طولونا افضل مخلوق، دا طولونا بہترین شخصیات چی ورطا انبیاء علیہم السلام ویلے گی بیا با اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ دا پار خوشحالی پر دنیا کی حقیقت نصیب کرے وا. بیا با دنیا کی اللہ تبارک و تعالی ہمیش دا پار سکون اور راحت حقیقت نصیب کرے ہو، ہمیش دا پارا فرحت با اللہ حقیقت نصیب کرے ہو. لیکن چونکہ دا دنیا حقیقت داند دے ذکر انبیاء علیہ السلام ببارک ہم
آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دنیا کی د ټول نزیات تکالیف مصائب بلیات آفتونه او دردونه په انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام باندې راغلي دي. بیا چې څوک څومره انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ته نږدې د اعمالو په اعتبار سره عقایدو په اعتبار سره عباداتو په اعتبار سره سوچ او فکر په اعتبار سره څوک چې څومره د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په نقش و قدم باندې دي د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام زندگی اپناوي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طور او طریقه باندې عمل کوي هغه عمر په هغه باندې زیات تکالیف مصائب او بلیات راځي. وګورئ اهل سنت والجماعت علماء دیوبند دا د الله تبارک وتعالى خوخ بندگان دي، دا الله ته مقرب دي، دا د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام صحیح معنا کې ورثه دي، دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح معنا کې وارثان دي. دنیا کې وګورئ د ټولو نه زیات دردونه آفتونه مصائب چې راځي زمونږ په علماء دیوبند اهل سنت والجماعت باندې راځي که نه راځي؟ ولې؟ ځکه چې الحمدلله دا حق پرست جماعت دی، دا حق بو جماعت دی، دا په صحیح معنا کې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام وارثان دي. ځکه چې کوم دی په دې باندې آفات بلیات دردونه او تکالیف وقتن په وقتن راځي او ځمکه چې کوم دی په دې باندې تنګېږي، ځکه چې دی حق وینا کوي او حق وینا دا د دې اور نه او بچو نه ده. حق وینا کول دا د دې زندگی ده. عرض دا کول غواړم که صرف او صرف سکون دنیا کی چاته ملاوېدلې او انسان بیا دا چې کوم دی کم کوشش کولې نو مونږ به ویل چې یاره ټیک ده دنیا کې صرف او صرف چې کوم ملاوېږي دی ځکه چې کوم دی شپه ورځ یو کوي دی صرف او صرف دنیا کی سکون اور آرام حاصلول غواړي نو خو بیا خو ټیک وه، لیکن دنیا کې خو صرف او صرف سکون اور آرام چاته نه ملاوېږي. بیا هغه زندگی چې پکې تا ته صرف او صرف سکون اور آرام راحت اور خوشحالي نه ملاوېږي بلکې سکون سره بې سکوني هم شته، آرام سره بې آرامي هم شته دی، خوشحالۍ سره غم هم شته دی. بیا د داسې زندګۍ دپاره تا ابد الآباد والا د همیشوالي خوشحالي ابد الآباد والا زندگی چې په هغې کې به هر نعمت کامل نعمت وي، هر خوشحالي کامل خوشحالي، هر راحت کامل راحت وي، هر اطمینان به کامل اطمینانی. بیا تا داسې زندگی یې راکړې ده. اے انسانا د دنیا سره محبت دا پتا کې خرابي ده، دا پتا کې مرض دی، دا پتا کې بیماری ده او دا بیماری ګورې تا د هلاکت کندې ته غورځوي. ستا دنیا هم تباہ و بربادی اور آخرت هم تعالی تباہ و بربادی. یاد وساته د مرګ نه وروسته راتلونکي زندګۍ فکر شروع کا. علاج ستا د دې مرض دا دی والآخرة خیر وابقا. لږ غور وکړه آخرت والا زندگی خیر دا بہتر هم دا وابقا اور پایدار هم دا ہمیش ہمیش والا زندگی دا. ځان ته د مرګ نه وروسته راتلونکي زندګي را یاد کا، ځان ته مرګ را یاد کا او مرګ را یادولو سره به د دنیا محبت ستا د زړه نه وځي. ته که د دې مرض د دې مهلکي بیمارۍ نه علاج غواړې نو مرګ نه وروسته راتلونکي زندګي ځان ته را یاد کا، ځان ته مرګ را یاد کا. او د دوانو جهانو سردار آقا انعامدار فخر موجودات سرور کائنات ہادی عالم احمد مجتبی شاہن شاہ کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ارشاد فرمائے اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. رسول اللہ فرمائے تاسو بکثرت سره کوي ذکر او یاد د هغه شي چې هغه لذتونو لره ختموونکی دی، یعنی مرګ ځان ته ډېر را یادوئ، د مرګ باره کې سوچ کوئ، فکر کوئ، غور کوئ.
او ځان ته مرګ مستحضر ساتئ چې یاره یو نه یو ورځ مرګ راتلونکی دی. زما د ټولې زندګۍ به الله تبارک وتعالی زما نه حساب او کتاب اخلي. زه به قبر ته حواله کېږم. بیا که زما اعمال د دنیا خو نو خو قبر به ما سره ښه سلوک کوي، او که چېرته دنیا کې زما اعمال خراب د الله د احکاماتو خلاف ورزي مې کړې وه، د رسول الله د تعلیماتو خلاف ورزي مې کړې وي، نو قبر به زما سره ډېر بد سلوک کوي. ځان ته مرګ را یاد کوي، او مرګ سره چې کوم دی ستاسو دا مرض ختمېدی شي. ځان ته مرګ را یاد کوي، مرګ سره ستاسو د دې مرض علاج کېدی شي. ځان ته مرګ را یاد کوي، مرګ سره ستاسو نه ستاسو دغه خرابي وتلی شي. لیکن افسوس افسوس افسوس، نن مرګ چې څومره یقیني شی دی، نن مرګ چې څومره متیقنه شی دی، او څوک هم دې په دنیا کې انکار نه کوي. څومره چې یقیني شی مرګ دی، څومره چې متیقن مرګ دی چې خامخا راځي او هر چا ته راځي، هر ضرور ته راځي. نن چې مرګ څومره یقیني دی، هغه عمره چې کوم دی مونږ مرګ هېر کړی دی. که مونږ ځان ته مرګ را یاد کړو، مرګ نه وروسته د قبر زندگی، د محشر زندگی مونږ ځان ته را یاده کړله، یقین وکئ د دنیا محبت به چې کوم دی زمونږ د زړونو نه کډه واخلي، بیا به د دنیا محبت زمونږ په زړونو کې نه پاتې کېږي. د دنیا محبت خو زمونږ په زړونو کې ځکه دی که نه چې مونږ مرګ هېر کړی دی. که مرګ مونږ را یاد کړو ځان ته، نو څوک د دې خبرې ګرانټي نه شي ورکولی چې دی به 3 منټه ژوندی پاتې کېږم دې نه وروستو. نو چې 3 منټه د دې خبرې ګرانټي څوک نه شي ورکولی، او دې ځان ته مرګ را یاد کړي، پوه شه په دې خبره باندې که نه چې د دې ایمان په دې خبره باندې کله مرګ راشي مالا، نو هغه یو سکنډ هم وروسته کېدلی نه شي. بیا چې دې ځان ته خپل مرګ یاد ساتي، د دنیا محبت به چې کوم دی د ده په زړه کې پاتې کېږي نه. دنیا خو چې کوم دی زمونږ په زړونو کې د دنیا محبت دی که نه، غل غلا ولې کوي؟ دنیا سره محبت دی که نه. نو کله چې مونږ مرګ یادو، د دنیا محبت به چې کوم دی د زړه نه ختمېږي، غل بغلا نه کوي. ډاکو ډاکه ولې کوي؟ د دنیا سره محبت دی که نه. ځاني زنا ولې کوي؟ د دنیا سره محبت دی که نه. کله چې د دنیا محبت د زړه نه وځي، مونږ ځان ته مرګ را یاد کړو، د دنیا محبت به د زړه نه وځي، او کله چې د دنیا محبت د زړه نه ووتلو، بس بیړه پار ہے. هارون الرشید یو بادشاه تېر شوی، د هغه په دربار کې یو ولی و، یو بزرګ بالول به یې ورته ویلو. دی ډېر هوښیار، ډېر سمجدار د الله ولی و، لیکن د بادشاہ په نظر کې او د وزیرانو په نظر کې چې کوم دی دی ساده و. د بادشاہ دا خیال و چې دا ساده دی، ناسمجه دی، بېوقوف دی. او کله به چې بهلول څه خبرې کولې، نو بادشاہ او وزیرانو به ډېر خنځر ورسره. بادشاہ دا اعلان کړی و چې څوک چې کله هم بهلول زما دربار ته راځي، نو دی منې کوئ مه، ځکه کله چې دې زما خوا ته راشي، دې ساده خبرې کوي، نو زما ورسره طبیعت ګلابېږي، زما مې طبیعت کې ورسره تازګي پیدا کېږي. بادشاہ یو ځل یو قیمتي شی را واخیستو، بعض ځایونو کې راځي چې یو قیمتي چاړۍ را واخیستله، او بهلول ته ورکړه چې بهلوله دا واخله، او ورسره دام ورته وویل چې کله ستا په زندګۍ کې تا ته ستا نه زیات څوک بېوقوف میلاو شو، دا چاړه بیا هغه ته ورکړه. مقصد د بادشاہ دا و چې بهلوله ستا په زندګۍ کې به تا ته چې کوم دی ستا نه زیات څوک بېوقوف بل میلاو نه شي، یعنې ته ټول نه زیات بېوقوف په دې دور کې. بهلول هغه چاړه واخیستله. څه وخت پس بادشاہ بیمار شو، بهلول یې تپوس ته راغلو، درباریانو پرېښودلو، ډایرکټ د بادشاہ خواله لاړو، او بادشاہ چې کوم دی په مرض الوفات کې مبتلا و، داسې بیمارۍ کې مبتلا و چې باقي د هغه د خپل زندګۍ نه امید قطع شوی و.
بهلول سلام کو سلام علیکم ورحمت الله. بادشاہ ورته وعلیکم السلام بهلول په خیر راغلی. بادشاہ سلامت صحت څنګه دی؟ بادشاہ ورته بهلول په ډېر لوی سفر باندې روان یم. بهلول ورته بادشاہ سلامت کله به واپس راځي؟ بادشاہ ورته بهلول بیا ساده خبرې کې کنه دا یو داسې سفر دی چې د دې سفر نه څوک واپس بیا نه راځي. دا ډېر لوی سفر دی. بهلول ته وایي بادشاہ سلامت ټیک ده، خیمې اوښان اسونه او خپل خادمان مې د خپل ځان نه مخکې لېږلي دي او که نه چې لاره تا دپاره صفا کړي، دې په دې باندې پړاو واچوي چې کوم کله ته هغه ځي ته رسېږي نو هغه ځي کې دمه کې خپل خدمت دي د دې سفر اسانتیا دپاره دي. اسونه اوښان او خادمان غلامان لېږلي دي او که نه. بادشاہ ورته وایي بهلول بیا تا د خبرې کې که نه دا یو داسې سفر دی چې په دې باندې څوک د خپل ځان نه مخکې خادمان اسونه او اوښان نه لېږي. بهلول هغه چاړه ځان سره وړې وه، قیمتي چاړه کومه چې وله بادشاہ ورکړې وه چې دا به هغه کس ته ورکړي چې څوک تا ته په خپله زندګۍ کې ستا نه زیات بېوقوف میلاو شي. بهلول هغه چاړه راوویستله، بادشاہ له ورکړه. بادشاہ سلامت وایي دا واخله. بادشاہ ورته وایي دا څه شی دي؟ بهلول ورته وایي بادشاہ سلامت دا یو وخت کې تا مال راکړې وه او تا ما ته ویلو چې کله تا په زندګۍ کې ستا نه زیات څوک بېوقوف میلاو شي نو دا هغه ته ورکړه. ما ته خو په خپله زندګۍ کې زما نه زیات غټ بېوقوف څه میلاو شولې، د دې چاړې مستحق ته یې راواخله او واپس. بادشاہ ورته وایي بهلول هغه څنګه؟ وایي هغه داسې چې تا به په دنیا کې وړوکې ناوړوکې سفر کولو د هغې دپاره به تا هفته دوه هفتې درې هفتې میاشت مخکې تیارې وکړو. د هغې سفر دپاره به تا خپل خادمان اوښان او اسونه ولېږل. مخکې نه به چې کوم دی د سفر تیارې ستا دپاره وکړو چې سفر ستا دپاره آسان شي. دنیا کې به دې وړوکې ناوړوکې سفر کولو د هغې دپاره به تیاري کوله او نن د آخرت په دومره غټ سفر باندې روانې او ما ته وایې چې د دې دپاره څوک تیاري نه کوي نو ته خو چې کوم دی زمانه غټ بېوقوف وي. وړوکي سفر دپاره به تیاري کوله او د غټ سفر دپاره تیاري نه ده کړې. دا چاړه واخله ته زمانه زیات بېوقوف وي. الله اکبر کبیره. دا حقیقت دی جي. نن دنیا کې مونږ وړوکي نه وړوکي سفر دپاره تیاري کوو. لاهور ته ځو، اسلام آباد ته ځو، کراچۍ ته ځو، هفته دو مخکې ټکټونه واخلو، هفته دو مخکې چې کوم دی پیسې جمع کړو، هفته دو مخکې بیگ تیار کړو، هفته دو مخکې تیارې وکړو. لیکن یو سفر زمون په سر باندې پروت دی چې هغې سفر ته د آخرت سفر ویلی کېږي او ډېر لوی سفر دی. نن د دغې سفر نه مونږ غافله یو. د دغې سفر دپاره تیارې پکار دی جي. مرګ نه وروستو راتلونکي زندګۍ دپاره تیارې پکار دی. تاسو یقین وکئ که د مرګ نه وروستو زندګي مونږ را یاده کړله، مونږ ځان ته مرګ را یاد کړو، د دنیا محبت په الله تبارک وتعالی زمونږ د زړونو نه وباسي. د دې بیمارۍ، د دنیا د محبت د دې خرابۍ، د دنیا د محبت د دې مرض نه به الله مونږ بچ کړي. الله تبارک وتعالی به مونږ د هلاکت نه بچ کړي. الله تبارک وتعالی به مونږ ته کامیاب زندگی د دنیا هم را نصیب کړي او کامیاب زندگی به د آخرت هم را نصیب کړي. الله تبارک وتعالی دې مونږ ته مرګ را یاد کړي. الله تبارک وتعالی دې مونږ ته د مرګ نه وروسته راتلونکې زندګۍ دپاره تیارۍ را نصیب کړي. الله تبارک وتعالی دې مونږ ته تمامه زندگی خپل حکمونو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامله اتباع کې را نصیب کړي. الله دې زمونږ د زړونو دنیا محبت وویستلی کړي. الله دې مونږ ته خپل محبت او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق را نصیب کړي. الله دې صحیح معنا کې مونږ ته د قرآن او د حدیث سمجھ او فهم را نصیب کړي. الله دې مونږ ټوله زندگی مخلصان د خپل دین خادمان ثابت کړي. الله تبارک وتعالی دې زمونږ کړي ګناهونه ټول معاف کړي. الله دې مونږ د خپلو مشرانو مور پلار دپاره او زمونږ کشران زمونږ دپاره په دواړو جهان د سکون، د راحت، د فرحت، د اطمینان، د خوشحالۍ سترګو یخوالی جوړ کړي. الله پورې دنیا کې څومره دیني مدارس دي، شعبې دي، مراکز دي، بالعموم ټول بالخصوص کوم کې زمونږ سبقونه ویلي دي او بالخصوص دارالعلوم حقانیه، دارالعلوم دیوبند، اے الله تر قیامت پورې شاد او رباد، قائم او دائمه، کامیاب او کامرانه، سرسبز او شاداب ولري.
ضرورت د خپل غیبی خزانو پوره کړي طالبان با عمل عالمان کې استادانو خادمانو یا الله اخلاص او علم کې درجه دې ترقی نصیب فرمای الله خپل رضا مون ټول تر نصیب کړي څومره ضرورت دي دینی مدارس او الله د خپل غیبی خزانو پوره کړي بالخصوص دارالحقانی اے الله پوره دنیا کې څومره اسلامي ممالک دي بالعموم د ټولو بالخصوص د حرمین شریفین او د ملک پاکستان د افغانستان الله محافظ و ناصر شي وصلی الله علی النبی الامي وعلى آله